امام الحسين عليه السلام إلى زعماء البصرة. أما بعد، وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. زه مقدمه ډېره طولاني نه کوم. دا څه د تاسو بار مجلسو کې اورېدلي دي او چې امام حسین علیه السلام د دوره عظیمه قرباني وکړه، نو دی مقصد څه و، غرض څه و، اورو ده که سوال یې دا قرباني وکړه. نو داسې نه شي ویلی چې یوه ټکي باندې ګوته اچېږدو چې د امام حسین علیه السلام قرباني مقصد دا و. توجه مو دی؟ یوه ټکي نه نه شي ویلی. زه ساده بالکل تاسو خبره وکړم. بیا څه وکړي چې جامع المقاصد قرباني وه، یعنې داسې قرباني وه چې مقصدونه یې ډېر زیات وو. توجه مو دی؟ څو مقصدونه وو. بیا هغه ټول که یوه غټه راجمع کړي، ټولو مقصدونو بیا یو مقصد کیدای شي چې دین حفاظت، یعنی امام حسین علیه السلام چې دین باج کی، اسلام باج کی. دې طریقې سره کېږي. خو دې دپاره امام حسین علیه السلام مقصدونه خپل بیان کړي چې د زه قرباني والی کوم، څه به ضرورت شولو، زه دومره عظیمه قرباني وکړم، هر شی قربان کوم، هر شي نه تېر شم. نو کله یوه نیم خط کې مثلا چاته خط ستولی دی بصرې خلکو ته، اتفاقا امام حسین علیه السلام دوه خطونه ستولی دي. یو کوفې مشرانو ته ستولی دی، شیعو ته، مشرانو ته، مؤمنینو ته، مسلمانانو ته، المسلمین او المؤمنین، کوفې خلکو ته خط ستولی دی. یو خط یې بصرې ته ستولی دی. دا دوه خطونه یې ستولی دي کوفې ته. بیا ځای په ځای خطبې لوستلي دي. توجه مو دی؟ بیا هغو خطبو کې ځای په ځای یا خطونو کې امام حسین علیه السلام خپل مقصد بیان کړی دی. څه معمولي خبره خو نه وه که رښتا خبره، څه امام حسین غوندې هستي مکې نه حرکت کې، هغه زمانې کې د مسلمانانو یو حکومت و، یو خلافت و، هغه خلافت په خلاف پاڅېږي، قیام کوي، ټول خل را پاڅوي. دا څه ماړه خبره خو نه وه. خو هر یو سړي زړه کې دا سوال پیدا وي چې حسین څه شوي دي، نو ولې قیام کوي؟ خار و غرامه زندګي د مسلمانانو د حجونه کوي، ادغات کوي، ته ولې پاڅېږي، څه دپاره قیام کوي؟ خو هغې زمانې کې خلکو ذهن د سوال وخلل په کار و چې قیام ضروري دی، زه قیام وکړم، خلک راوغواړم راپاڅم قیام وکړو یزید په خلاف. توجه مو دی؟ نو هغه امام حسین علیه السلام ته چې چېرته موقع شوې دی خپل مقصدي بیان کړی دی. دا یوه نکته. بله نکته بیا هغه دبرسته امامان، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، هغو هم د امام حسین علیه السلام دی واقع ځای په ځای مقصد بیان کړی دی. توجه مو دی؟ مثلا چېرته زیارتنامه امام لستلي، زیارتنامې کې بیان کړی دی چې امام حسین علیه السلام قرباني دې دپاره کړې وه، یا یوه روایت کې بیان کړي. نو که دا ټول ته راجمع کړي، زه نن فقط دوو شیونو ته اشاره کوم چې دا دوه شیونه امامانو کلام کې موجود دي، چې دې دوو شیونو بلکې درې درو شیونو ختمونې دپاره امام حسین علیه السلام د قرباني کړي دي. توجه مو وي ما طرف ته؟ په ویر مو نه شي درې شیونه امام حسین دې خط کې بیان کړي دي. نورو کې بیا نور شیان دي. مثلا زه غواړم امر بالمعروف وکړم، پس د کربلا واقع یو غرض، یو مقصد امر بالمعروف دی. زه غواړم د امت اصلاح وکړم، دا وکړم، دا وکړم، غیر بیان کړي، غاز نه پې نه کوم. خو د نن مجلس کې ستا ته درې شیونه ښیم چې د درو شیونو دپاره امام حسین علیه السلام چې دا قرباني زه کوم. او دا یو شی امام حسین علیه السلام خپله بیان کړی دی، دا دوه شیونه امام صادق علیه السلام بیان کړي دي. توجه مو کړي؟ هغه اول شی چې امام حسین علیه السلام بیان کړی دی، خط کې بیان کړی دی چې کوم خط امام حسین علیه السلام بصرې کې 15 قبیلې آبادې وې، غاټې غاټې قبیلې وې، هرې قبیلې یو مشر و. نو هغه 15 کسانو ته یو خط ولیکل. توجه مو کېږي ما خبره کوم؟ یو خط یې ولیکل، خو خط مضمون یو مضمون و، خط کې یک شی خط لیکلی و،
خو پنځه نسخې جوړې کې پنځه نسخې جوړې کې آر یو قبیله مشر په نامه خط ولیکل توجه مده هغه خطي سلیمان بن روزن ته ورک چې د امام حسین علیه السلام غلام و اتفاقا کربلا شهیدانو کې ټولو نه اول شهیدان دي ټول اول شهید سلیمان ابن روزن دی کربلا شهیدانو فرست کې دینه مخکې څوک شهید نه دی شوی مسلم غبات شهید شوی دی هانی ابن عروه غبات شهید شوی دی ټول اول شهید د سلیمان بن روزن دی دته مکه کې خط ولیکل امام حسین علیه السلام خط ورک چې ته بیړه صدا بصره ته ورسوه و امام حسین اراده و چې کوفه طرف ته حرکت وکړي سلیمان بن روزن هغه خط روان کړل بصره ته بصره کې هغه خط دی هغه پنځو کسانو کومه نامې وی یو مشر ته حواله کړ محمد و اهل بیت محمد Audionic, the sound master. صلی علی محمد و آل محمد تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله نعره حیدری یا محمد و اهل بیت محمد صلوات نو هغه خطي محمد و آل محمد هغه پنځو کسانو آر قبیله سردار ته ورسول وکي یو بدبخت سردار اخت پړو کې غشک وکړ چې دا ابن زیاد چال جوړ کړی دی ابن زیاد یا بصره نه وتله نو هغه سبي وته کوفه ته ایده کوفه حالات کوفه ابن زیاد بیا کنټرول کړه بصره نه راستول ورته هغه سبي اراده وت سبي کوفه ته وځي اندیش په دې سردار د خیال وکړ چې د ابن زیاد ته ما سچال کوي د یو خاطر راستول د حسین په نامه باندې ما وزمي زرته امام حسین مرګره کما مرګره توجه مکه کې نقطه ده دا کسه د انسان کم ذهني جهالت غاغه کاسید سلیمانی لاس نه راټینګ خاطر روان کسي د روان ابن زیاد ته صدا وخت دا خاطر وړره دا کاسید راغلی ابن زیاد ملعون غش په سلیمان شهید د سبي حرکت وکړ کوفه طرف ته نو دا ډېر اهم خط و چې امام حسین علیه السلام ستولی و د یو مفصل بحث دی کې چې بیا سردارانو څه جواب یې نه ورکړو څه جواب ورکړه څه ورکړه څه وکړه خو خط مضمون دا دی ورونو اما بعد الله حمد و ثنا د بعد غد بعد امام حسین علیه السلام مختصر څو جملې ورته ولیکلې ولقد بعثت رسولي الیکم بهذا الكتاب ما خپل قصید تاسو ته دی خط سره درس راوړم پوه شو ترجمه به ما خپل قصید الچی پیغام ورون کې ما پیغام ورون کې تاسو ته درس راول خو غلاس کې به هاذل کتاب دا چټي ور سره دي دا چټي مو تاسو ته درس راول د مخبل قصید په لاس باندې دا چټي کې ورته څه لیکل دي وانا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبی زه تاسو ته دعوت درکوم دعوت غواړم غواړم ارڅو راشو څه طرف ته مرا غواړم الی کتاب الله د الله کتاب طرف ارڅو د الله کتاب باندې عمل وکړو ارڅو د قران طرف ته راشي قران نه غړي دلی و سنت نبی او د رسول الله سنت طرف ته راشي توجه مو کړئ زره د دوه ټکی زه تاسو را غواړم ما سره شامل شو ارڅو لخر جوړ کو زمخ کيم تاسو ما سره سره پاتېګو چې دراشو الله کتاب طرف ته او د پیغمبر سنتو طرف ته نو څه وشول حسین فإن السنة قد ميتت د پیغمبر سنتونه مړ شوي دي پیغمبر سنتونه ختم شول دا وګورو د پیغمبر سنتونه ختم شول ورونو هغه زمانه کې امام حسین علیه السلام قیام وکړو درد دی وکړ یا حسین دی زمانه نه خو نه خبر والله د پیغمبر یو سنت په عمل شو یو سنت په عمل کیږي توجه مکیږي اندی سنتو زنده کول د پر امام حسین قیام وکړ سنتونه کومه کې په عمل شي ختم شي نابود شي والبدعه قد احييت سنتونو په ځای بدعتونه زنده کړی شي سنتونو په ځای بدعتونه زنده کړی دین کې دوی شونه دي سنت پیغمبر دي سنت پیغمبر هغه دي چې قرآن کې بیان شوی دي حدیث کې بیان شوی دي
یا امام معصوم عمل سره خیلی دی یا امام معصوم قول و گفتار سره خیلی دی. هغه کار څنګه دین کې اصل لري، اصل دا دی چې یا قرآن اشاره ورته کوي یا حدیث ورته یې سره دا کار وکړو دسې، یا امام معصوم عمل کړی وي چا ته ویلي چې ته دا کار داسې وکړه، نو هغه کار بنیاد لري، هغه دین حصه دی، هغه سنت دی. او که یو داسې کار چې هغه بالکل نوی وي، هغه نه مخکې هېچا هم نه وي کړی، او دین کې بنیاد ونه لري، نه قرآن کې راغلی وي نه حدیث کې راغلی وي، نه امام په خپله کړی وي نه امام چا ته حکم کړی وي، او نه ښه کار دپاره قرآن و سنت کې اصل و کلي و جامع آیا او روایات او نه وي، بالکل خپل زړه نه چا دین کې داخل کړی وي، هغه بدعت دی. دا بدعت دی. پس هغې زمانې کې بدعتونه جوړ شوي، خو زما بس نه دی چې څه بدعتونه هغې وخت کې جوړ شوي. هغه دوره زمانه نه وه شوې، 61 هجري وه. 61 هجري کې امام حسین فریاد کوي چې هر څو راپاڅېږو قیام وکړو، بدعتونه جوړ شوي دي، بدعتونه ختم کړو. توجه مو دی؟ نو د 1448 هجري کې څه حالت دی حسین؟ څه بدعتونه راغلي دي؟ والله اهل علم پوهېږي چې څه بدعتونه قدم قدم کې رانوتل. توجه مو کېږي درو؟ پس که چېرې د امام حسین مقصد د قرباني دا و چې بدعتونه ختم کړي، د عزاداري ورونو د کربلا د مقصد یوه سلسله دی. یقین وکړه دا سلسله د عزاداري، که کوم عزاداري بدعتونه ختموي نو د امام حسین مقصد سره برابره دی، او که کوم عزاداري بدعتونه نه ختموي یا نور هم بدعتونه ورکړه داخلوي، هغه امام حسین مقصد صحیح څه تعلق نه لري. توجه مو کېږي؟ د وخت کې خو کربلا برپا شوله، مو د عزاداري تسلسل ورک هغه کربلا مقصد بیانولو دپاره، خلقو ته رسولو دپاره، کربلا قیام زنده ساتلو دپاره عزاداري دی. خو عزاداري هغه عزاداري د امام حسین د خط په مطابق چې هغه بدعتونو په خلاف دی، بدعتونو په خلاف دی. خو بیا امام حسین ورسته څه بدعتونو ختمېدو دپاره ما سره جمع شو. فان تسمعوا قولي، که چېرې ما خبره خو اورو، وقن مظلوم خو وکړم چې خبره نه اورېده که. فان تسمعوا قولي، که چېرې ما خبره خو واورو، وتطیعوا امري، او که د ما امر اطاعت وکړو، که ما اطاعت کوو، که ما خبرې ته خو غېږه واچول، اهدکم سبیل الرشاد، نو زه به تاسو هدایت لارې باندې روان کړم. امام هدایت وکړه، امام هدایت زه به تاسو ته هدایت لاره وښیم د رشد او د هدایت لاره الله طرف ته کومه روانه دی، بدعتو نه غړېدلې لارې طرف ته زه تاسو روباړم. خو چا جواب ورکړ؟ بصرې نه هېڅوک نه دي وتلي، سوا د یوه کس نه، شاید ما مجالسو کې ذکر کړی و، که اخر کې لوی ته بیا اشاره هم وکړم، یو کس بصرې نه مدد په وتلی و. توجه مو دی؟ بصرې خلکو امام حسین ته جواب ورنه کړ، نتیجه دا شوله چې پسې مظلومانه شهید شول. نو بدعتونه جوړېږي څه شي وجې نه؟ ولې بدعتونه ورځې پورې درځي؟ جهالت وجې نه. توجه مو دی؟ هر بدعت نه وروسته یو جهالت دی، جهالت، هغه جهالت وجې نه بدعت راځي. جهالت ورونو یو داسې بیماري دی چې د دنیا کې څومره مصیبتونه دي، څومره بدبختي دي، څومره مشکلات دي، څه دنیا کې کېږي، قتلونه، ډاکې، څه فسادونه، څه کېږي، دې وروسته جهالت دی. جهالت دی ورونو، دا قتل و غارت، دا دمکې، دا څه کېږي د پاکستان کې، دا ناامني، ته ورځې یو فهرست جوړوه چې دا کوم ظلمونه کېږي، کوم غصبونه کېږي. خود کربلا واقعه وشوله وروسته جهالت، جهالت، جهالت وجه نه بدعتونه ارځي، جهالت وجه نه قتلونه ارځي، جهالت وجه نه عقیدې خرابېږي، جهالت دی. توجه مو شولو؟ پس دوه شیونه شولو. امام حسین بدعتونو ختمولو لپاره قیام وکړ، خو بدعتونو سبب څه دی؟ جهالت. جهالت څه ټول امت جاهل شي، ټول خلک جاهل شي، وړه کټه جاهل شي. او جهالت څه دی؟ جاهل څه دی؟ جهالت دوه ځلې استعمالېږي. یو ځلې جهالت علم په مقابله کې استعمالېږي، موږ سره دا عالم دی، دا جاهل دی. جهالت یعنی نادانی، یعنی ناپویی.
توجه مکیږي خو غو مقابله کې علم دی هغه کس څنګه پوي دی دا علم لري خو واضح خبره ده هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اهل علم جاهلون سره برابرۍ نه کیږي علم کوم ذکر رانا وا العلم نور علم نور دی يقذف الله في قلب من يشاء الله غوړي چې زړه کې واچي کله علم نور دی رڼا دی نو رڼا کې انسان گمراه کیږي نه بدعت ورسره سر اوچتوي شي نه پوهیږي فقه باندې پوهیږي چې دا خبره بدعت دی دا دین حصہ دی دا دین حصہ نه دی او که یو سړی دغه د فقه الف ب نه دی خبر ساره فقه باندې فقه لامه نه دی د فقه څه دی خو جاهل شګه غا خو سره تا خبره هر یو شی دین کې داخلي کا جهالت وجه نه پوهی وجه خو که کوم ځکه علم راغله علم سره د جهالت دروازه بند شوه د بدعت دروازه هم بندي پس یو ځل جهالت په مقابله کې د علم دی استعمالي کوم راځي مون سره د جهالت دی د علم دی دا پویا دی دا نه پویا دی یو ځل جهالت بیا استعمالي کې عقل په مقابله کې اصول کافی کې مرحوم کولینی اول کتاب کوم لیکل له کتاب العقل والے جهل مون سره د عقل دی د جهالت دی یعنی ناپویی هغه ناپویی څنګه عقل سره تعلق لري توجه مکیږي یعنی جاهل هغه څنګه عقل نه لري د مقابله کې عاقل څنګه ډیر خيار دی هغه په خبرې کوي علم کې دې شي نه اورو کې دې شو سره بالکل علم نه لري خو دورا او خيار دی دورا په خبره باندې پوي دی چې ته اشاره وکي غلط کول ورسره خبره مقصد ته رسیدلې دا عقل دی دا بصیرت دی بصیرت لري په خلکو چالو پويږي په هر طریقې پويږي ظالمانو ظلم باندې پويږي توجه مکیږي نو پس ځنه ورته جهالت په مقابله کې د علم دی بیا جهالت په مقابله کې د عقل دی عقل یعنی یو خدای دسه د خدای دادی یو خاصیت الله دسه یو صفات انسان ته ورکړي وي چې هغه صفات په ذریعه سره حق او باطل په منځ کې پیژندګلوي کوي پیژنې چې دا حق دی دا باطل دی عقل سره توجه مکیږي ورونو بس دا بل مقصد څه کوم امام حسین علیه السلام بیان کړی دی غا زیارت 40 کې دی تاسو توجه مو طرف ته دی زیارت 40 کې زیارت 40 کې مفصل د مو پرونو مجلس کې غور کړل هغه طرف ته اشاره نکوم د امام حسین علیه السلام صفات بیانې امام صادق علیه السلام اخر کې صفات د کیڅ الذي بذل مهجته فيك ای الله حسین آقا دی امام صادق علیه السلام دی روایت هم صفوان بن جمال نقل کړی دی شیخ توسی تهذیب کې نقل کړی دی انداز زیارت 40 انداز الفاظ سره او شیخ توسی مصباح المتحجد کې نقل کړی دی پس معتبر روایت سند سره د زیارت 40 راغلی دی د زیارت 40 کې د اخیری و جمله تاسو ته بیان وکم الذي ما ظن اور صدفه کې چون کې تاسو مطلب ورسره شي یعنی حسین هغه دی سبذل مهجته فيك ای الله تعالی یاري کې د خپل زړه وینې توي کې دا توي ترجمه مو وکا کني درسته ترجمه دا کیږي ای الله حسین بذل یعنی حسین مهجته د زړه راګو وینې تاسو کوم زړه راګو نه دي کټه چې د وینې پاس کوي د زړه راګو وینې تعالی یاري کې خارج کا بذل یعنی خارج کا خو بذل اخ خرچه ته یې بذل یا هدیه یا عطیه د څه شنه عربي کې استعمالي کې مو سره پښتو کې غوړ الفاظ نه وي هدیه دي ته څه لکه اوس مثلا ما سره یو شی دی یو کلام دی مرګري ته هدیه کې دا واخله توجه مده गिफ्ट ورته یې عطیه چاته ورکا 1 लाख روپے ته عطیه کې واخله خو هدیه یا عطیه څه کله چې چاته ورکی بیا زړه کې د څه کې دي شي لیر یو مقصد دی لره یو مقصدی دی کنه چوک لنی چاته گیفتونه نه ورکړي مثلا 10 لک چک ته گیفت دار کوم واخلا واسه واخلا مقصد مدوي چې د الله سکولو بچ ته خو پوسټ باندې لګیدل دي کې دې شي د څنګه پوسټ طرف ته موسم بیا نکی وکی بیا گیفت راکې توجه مده دا مستحب دي چې اسلام کې بل ته هدیه ورکو گیفت ورکو هدیه ورکو کڅه د سر لره غو غرض وو خیر دغه غرض پر کور کوي بذل څه ته بذل بذل
بزل هغه اتیا دی هغه ورکړه دی څنګه کې ته هیڅ غرض نه وي هیڅ تامه نه وي هیڅ تامه نه وي نشو پوي هیڅ تامه ورکې نه وي حتی دا چې د کربلا شهیدانو کوم خپل وینا ورکا کاتیه کا هدیه کا د جنت تامه نه و جنت تامه نه و خو جنت مشتاق څه دی راشي جنت خواهش څه دی راشي یعنی دیو د جنت دا ارمان نه و چې قدمو وینا ورکو څه جنت ورسالو شي د څه ورکړه څنګه کې بنده هیڅ تامه لالچ حتی د جنت تامه نه لري واری کی دی ورکړی ته بزل دا ورکړه کربلا کې امام حسین هم کړی دی د امام حسین اصحاب هم کړی دی توجه مده پس امام حسین د څه ورکړه وکړه د ویني هغه اماره ورکړه نه ویني ورکړه ولر ګران کار دی پیسې خو دې شي ورکړي توجه مده هر شی مثلا دولت او څه نه ورکول آسان شي خو ما زړه راګو ویني ورکول دا الله لري کې دا د ورکړه د حسین ورکړه څه د پاره لیستنقذ عبادک ای الله ستا بندگان تا نجات ورکی تا بندگان بچ کی استنقاذ دا طلبه مرګري نوستي دا اغ نجات د هیڅ کله لکه یو سړی ډانډ کې وبو کې ورزیده وغار کیږي وبو کې دا کیږي ته ور باندې راغله لاس ته ورته واچول بونه ده روح له دې ته انقاذ غریق یعنی غرق هغه وبو کې کوم غرق وي څه غا بچاوي غا بچیدو ته انقاذ لفظ استعماليږي یعنی امت د تیارو سمندرو کې غرق کیده تا بندگان غرق شوی وو غرق شک نه ودی کې د ټول بندگان غرق وو څه شي کې با غرق من الجهاله جهالت کې غرق جهالت تیارو کې غرق شوی امام حسین خپل د زړه راګو وینا توي کا څه تا د بندگان څه د جهالت تیارو کې غرق شوی وو غوته نجات ورکړي لیستنقذ عبادک تا بندگانو ته نجات ورکړي څه شي نه من الجهاله جهالت نه نجات ورکړي وخیرة الضلاله گمراهی نه نجات ورکړي چې ته جهالت دی ورونو غزه گمراهی دی گمراهی د لار انسان نه ولی غلطی دی جهالت وجه نه غلطی گمراهی جهالت وجه نه ارسی بدعت جهالت وجه نه ارسی پس ام الامراض ام الفساد جهالت دی امام حسین خپل قربانی وکا ای الله ته د تا بندگانو ته د جهالت نه او گمراهی نه او بدعات نه نجات ورکی نجات یار نشو په انداز الحسین مصباح النجات و سفینه نجات مصباح الهدى هدایت رڼا دی حسین خپل رڼا دی جهالت تیار دی امام حسین دی واقعي خلق جهالت نه روح حقیقت سے روح لو واقعي کا کربلا نه شوی جنگ سفین کی کوم جهالت حاکم وو غا جهالت بننم وو جنگ جمل کې څه جهالت امیر المؤمنین رکاب کې کوم کسان جنگیدو یو نه دوا نه درې نه ولک ډېر کسان وو رب امیر المؤمنین ته یا امیر المؤمنین مو خود نه پوهیږو څه ته په حق وي که هغه په حق د جهالت نه و دا تیار نه و دا څه جنگ جمل پورې دا تیار راوچالي دا تیار راغلی جمل پورې راغلی اما کربلا کله کربلا دا ټول تیار ختم حق یو طرف ته کو باطلی بل طرف حق یو طرف ته کو باطلی بل طرف محمد صلوات اللهم صل علی محمد جنگ جمل کې د امیر المؤمنین خاص اصحاب زر نه په موضوع شهادتین د مخیال کې ذو شهادتین جلیل القدر صحابي دی رسول الله صحابي دی د دوه غویو چختان اسلام کې خطبه غوي لګیږي غیبه کس غوي 200 برابر ذو شهادتین غوی روایت ما پړو کړو چې ما جنگ جمل کې ورته تور نه والا څه کله عمر شهید شول نو بعدم یې تور وواله پس دا څه شو نه پوهېږو څه ذو شهادتین ولې حیران شول غته ولې د پر یا نه پوهېږو څه خلکو ته حق څرګندولو څه کوو څه پر شک کوم خیر دی ارڅو څه د عمر شهید شو بیا خو خبره څرګنده دی که توجه مو دی دی حد پر تیاره راغله حالان کې د حق او د باطلو
جدا کون معیار میزان و طلع رسول الله امیر المؤمنین خیلی دی امیر المؤمنین میزان دی بار بار رسول الله ویلو امیر المؤمنین طرف ته رجوع وکړو خو ځنه ورته تیاره دوره راشي څنګه اتله هم تیارو کې پټه کی اتله مظلومه واقع شي او یقینا بیا رسول الله کریم رحمت الله العالمین و ځکه دې ته لیکن تاسو نه پوهیږو امر وکړو کوم طرف ته امر روان غه طرف ته حق عام کلی حق و معیار امیر المؤمنین و خو جنگ جمل کې هغه خلکو د پر چاره نه و رسول الله ویلو ته امر وکړو امر یاسر کوم طرف ته دی امر یاسر کا معیال اخکر کې دی نو غا په حق دی کا امر یاسر د امیر المؤمنین اخکر کې دی نو امیر المؤمنین په حق دی دا واجه دا وڅ جنگ جمل پورې تیاری پر راغلی ورخته تیاری راتلی اما کربلا کې بیا تیار نه و رڼا ټول رڼا څرګنده شو امامت بیل شو امامت مقابله کې جهالتونه او ظلمتونه بیل شو نو پس امام حسین علیه السلام د کومه کاروبانی کړی دی د یو بنیادی غرض جهالتونو ختمول بدعتونو ختمول کته نو شي د دې جمله نور یم بیا مزاحمت ختمه جو درود ختم محمد و محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد ورونو زه تاسو خدمت کې عرض وکم جهالت لري کو خپل معاشره نه لري کو خپل کورونه لري کو جهالت مقابله کې علم راولو لکه شروع کې محکوم تاسو عرض وکوم اجره وکوم مشرانو کوم علم خبره کوله غاشه محفلونه جوړ کو بیا دین طرف ته راوګرځېګو علم پرشان کو علم خلکو ته وخیو تاسو علم پرشان کو نورو خلکو د پر راوړو او چې ته بدعت یا رسم د رسم رسومات 90% رسومات غلط ځنه رسومات د سیرت اسلام یې څه کو وکړو خیر ځنه خو ساری غلط رسومونه دي یو رسم څه شهید مرتضی مطهری همسه کې لیکل دي دور عجیب رسم ورسته د جهالت مثلا غو رسم اشاره کړی دی څه ایران کې یا شنور ملکونو کې یو رسم وو څه خلکو خپل دروازو باندې د اسیانو نالم لګول چې تاسو چا لیدل دي کنه دي اوریدل دي وسشتا توجه مده دا اوس کوم نال دی کا دا په دروازې باندې لګول غبلو چیرې دا بعد نظیر لپاره خدي نظیر په خدي د کور نظیریږي نه او برکات ارچی دارچی یا کیړی یا نالین دې کوړی ولو شهید مرتضی مطهری څه بیا دی خبره باندې څه محققین شروع شول څه دا رسم چې ته راوتلو دی بنیاد چې ته نو دی رسم بنیاد ولا ما څو وخت مخکې نه کړو تاریخ تبری کې لیکل دي ابو الفرج اصفهانی لیکل دي او علامه شهرستانی د ملل ملحل کتابونو کولی کی کتانګه ګونه زه اله علامه شهرستانی عبارت در تویون څنګه دی اعلان په باره کې غڅ لیکل دي سبحان الله علامه شهرستانی لیکي لکه بني امیه بني هاشم د اوس خناني خلیکا اندس عربو کې د کربلا واقع د بعد یو قبيله جوړه شوله قبيله پلارون نه جوړیږي کا څنګه ته بیلو بنو نعل یا بنو سرج یعنی د از زینونه او بنو نعل یعنی د اصلانو نالین و زمن دا نالین و زمن چوک دا قبیله چوک شد دا خود جو اولاد کیگه توجه ما کیگه خبره دا دو کسانو زمنو دا اغو لاسو کسانو زمنو اغو لاسو کسانو تاسو که داشتیم سریال مختار کن لیدلیگی لاس کسا حرامزادگان مختار بیا کلا گرفتار کو اغو تا سخت سزاوانی ورکن دا لاس اغا حرام زاده و وقنا حرام زاده ورسته چبولو دا طول حرام زاده دا لاس کسان چه دیو شهادت دا بعد اغا مظلوم تاهنه بانده اسیان گرزه ولی توجه ما که بدن نزنینی با عمال کرد اغا لاسو کسانو تاریخ که نامی لیکلی دی احبس بن مرصد دی نول ازرمی دی چه وطا لاس کسان دی چه دا حرام زادگان دا لاسو کسانو نور چکو نشو تیار مرساد اعلان وکړ چې څوک شتایو ساسیانو ته نالونه وایو هیڅوک تیار نشو سوا د دغه لاس حرام زدهګانو نه د لاس حرام زدهګانو څه کړي دي بیان قابل نه دی ورونو هغه بدل نازنین څه حکم څه وکړو بیا څه کله د کوفه ته راغلو د خبيسان دیو ابن زیاد نه انعام وغوښتل خو ابن زیاد د چندان انعام ورنه کړ بیا دیو څه د کوم نسل اسیانو ته نالونه والی وو
هغه نعلونه دیو خپلو دروازو باندې کړي. بیا د دغو بچیو اولادو نسل در نسل دا کار شروع کړ. بنو نعل کسان څه کوم بنو نعلین د اسیانو نعلونو زمن د پلارانو نعلونو چختنو. بیا نسل در نسل دیو د نعلونه والو رسم و رواج خونده سی په ځای کې شروع شي هغه ځنه بیا پرشان شي. نورو خلکو ولیدلو هم نعلونو په وانو کو نور څه په ملکونو کې دغه رسم جوړ شو څه خلکو په دروازو باندې نعلونه وولي. بنیادی چوک و د دې رسم بنیاد هغه حرامزدگان و چې د امام حسین طناب عمل دا جهالت دی ورو دی جهالت نه ځنونه رو باسو ډېر رسومات اندید غنه راغلي ریختار یو رسم چا جوړ کړی دی چا پښتنه نه دی کړی چې دا کوم جهالت نه راغلی دی. پس علم طرف ته شروع جهالت نه د آزاداری یو غرض انده دی چې دې آزاداری کې علم طرف ته شو جهالت سره مقابله وکړو. مو مشرانو نیکونو الله دغه درجه بلند خو ډېر تکلیف ولر دین د پر تیر کړی دی ډېر زحمتونه تیر کړی دي خو دین نه لاس خسته نه دی خپل په مطابق او شریعت باندې عمل کړی دی زندگی کړی دی. پس اندسه وکړو څنګه جهالت نه راوځو علم طرف ته. درود ختم کو محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بس ته ورونو ډېر معذرت نه غواړم او بل مجلس به برادر کوي ان شاء الله. د درې ټکي ذکر مصائب د مظلوم ولولم او ذهن ته راغله چې هغه مظلوم سردار ذکر وکړ چې کومه بصره نه راغله ما خو دې ته بصره نه چوک وتلی نو حسین مدد لپاره او یو کس وتلی توجه یو کس را وتلی او ما خیال کې کربلا شهیدانو کې ټولو نه زیات مظلوم دي هغه ډېر زړه کې ارمانونه وړي دي. هغه اوس باندې تصور شول بصره نه روان شول سفاری کول حسین یې لټول و شاعر تماجلو که مرثیه جوړه کړې ډېره ښه مرثیه جوړه کړې وه. دې نامه د حفاف ابن مهند د راوتلو بصرې نه حسین یې لټول نو راتله مقاتلو دا لیکلي دي چې جاء الی کربلا بعد صلاه العصر لسم ورځې کربلا ته راورسېد خو مازدیګر لمانځه د بعد راورسېد پوه شو چې مازدیګر لمانځه د بعد کله مازدیګر لمانځه د بعد راورسېد آس باندې ولاړ دی به طرف ته ولید لښکر دی غاټ 10,000 لښکار دی بل طرف ته وګورئ آسیان د زغلوي آسیان د منډې وایي خلک د چیغې کې منډې د وایي بل طرف ولې د څو خیمې دي هغو خیمو مور اخیسته دي خیمو کې اور لګېدلی دی چوک ظالمان خیمو نووځي چوک نوځي آسیان زغلوي آسیان منډې وایي سترګې غړولې څه خیمو نه وړ وړکي روتلو وړه سیدان روتلو خیمو نه حرام بیبیانې روتله کله چې دا منظر یې ولید خیمو طلا یې ولیدله خیمو نه لوګي خیجي خیمو نه چاپېر برېښنا تاویږي اوس باندې ولاړ وي ونادى بعلى صوته اوچت غږ یې وکړ اوچت غږ یې وکړ غږ یې څه وکړ ایها الناس او خلکو ما الخبر وأين الحسين خلکو څه خبر دی حسین چېرته دی واره ده فریاد دی واره اوچت غږ یې وکړ خلکو دا څه چل دی دا څه خبر دی دا څه وشولو وأين الحسين حسین چېرته دی کله چې دا خبر واورېده نو د مرصد لښکر نه ورته یوه کس جواب ورکړ من رجل څوک یې چېرته رانغلی هغه ورته غږ ورکړ انا حفاف ابن مهند راسبي زه حفاف ابن مهند یم جئتو من البصره بصرې نه راغللم لنصرة الحسین بصرې نه راغلو حسین مدد دپاره بصرې نه د اوس راغلو حسین مدد دپاره راغلو نو هغه ظالمانو ورته ویلي څه لږې سترګې وغړوه د مقتل وګوره د صحرا وګوره د طلا خیمې وګوره کله یې سترګې وغړولې چې مظلوم حسین شهید شوی و نو یې څه آس نه کوز نه شولو عمر سعد لښکر باندې حمله وکړه کله
کله حمله وکړي چې یو ځل بیا لښکر کې چیغې شروع شولې چا پوښتنه وکړه چې بیا څه چل وشو علي زین العابدین ویلو چې بصرې نه آخري سردار راغللو آخري سردار جګړه شروع کړې ده والله علي زین العابدین روایات دی علي زین العابدین یې چې امیر المؤمنین علي ته بعد ځمکې باندې داسې مېړانې چا لیدلی نه وه شک دی کې نه وغه ځکه مېړانۍ و چې خیمو ته لای ولیدله ځکه مېړانۍ شوه و چې ورسېدلې سارا کې منډې والې بس دی ورونو دغه سردار متم ځکه درته وکړ چې ډېر غریب سردار دی زړه کې دا ارمان نیوله چې حسین یې ونه لیدو حسین یې ونه لیدو کله راغلی ما حسین شهید شوی و بس دوه ټکي ذکر دپاره وکړو ورونو د 40 شپې ورځې دي که ابن زیاد دربار ته خورمن زینب پیشی خوشویه ده که کوم حالت کې پیشی شویه ده هغه دربار ډاک و وزیرانو نه سفیرانو نه مخامخ هغه ملعون ناست و مخ ته د امام حسین مرغلله یخی و بس آخری و جمله کوم معافی در نغواړم هغه ملعون لاس کې چوب خزران و د امام حسین لبانو مبارک حسین ګستاخي کوله وربله زینب سترګې غړولې زید بن ارقم نامیږي صحابي دی زما سترګې غړولې چې ابن یزید ملعون د حسین لبانو څخه ګستاخي وکړه یې زید امامه وغورځوله پاره تلو فریاد یې وکړه ظالمه لاس د شال شه ما رسول الله لیدلی دی دا لبان یې ډېر څپ